حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعزمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله خالقنا العظيم. قال تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وصحابيات سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. ماستاسو بدرون حضور کے دا سورت بقرہ شریفی 50 نمبر آیت کریمہ مبارکہ تلاوت کرلا. ادے کہ اللہ رب العزت آسو گوری اللہ رب العزت صبورم دے حلیمم دے، خباری تعالیٰ قہار اور جبار ہم دے. فرعون چھ دے ندایات ساتے دبا دورز بیڈیر سخت ظلمون اکڑلا او خلق تبیوی چھ زستا سلوی ربی ما و خلق باندی بیزان تا سجدی کولی خو چھ کل بشپشوا نو بیا بیزان دا دی سڑے نا تڑلیو او باری تعالیٰ تبیوی چھ خدا علاج میں وہ ساتی نو دا دیر وقت چی کم دے نو بکی اوتو دا غی وجہ دانا چی تقریباً موسیٰ علیہ السلام چی دا غرکیدو سوال کردو نو پا حقی کی تقریباً سلویخ کال اوتن نو دا اغا دعا اللہ قبول کرا. سلویخ کال نن که تاسو خیال کری نو مونگا چی دعا غواړو اغا قبول نشی نو موایو دا ولی سمدستی قبول نشوا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام خدا اللہ رب العزت چی دے جلیل القدر پیغمبرو صاحب کتابو داغا اول العزم داغا مقربینو نو، لیکن سوال کڑی دے واغا چی قبول شوی دے نو دمرا وقت پکی امینس کی قوت. خدا خبر یاد ساتے چی کلا پا کم قوم کی ظلم دا عام شی، ظلم عام شی، فحاشی عام شی او سود عام شی، دا اولیاء دشمنی راشی نو دغا قوم بیا اللہ رب العزت ہلاکی. او دا سی تقریباً تاسو گورے پدی قرآن عظیم الشان کی پدی تاریخ قرآنی کی تاسو گورے چی صبرہ دا اول نوال تر اخیر پوری صبرہ قومون اللہ ہلاک کری دی. نو دا سد دغه ورځې نه دا مخالفت نه شروع کړي،
د الله د نافرمانو ډېرې پولې ماتې کړي. نمرود ته وګوره، فرعون ته وګوره، حامان ته وګوره، شداد ته وګوره، څومره چې دا د دغې خلکو بادشاهان تیر شوي دي. نو الله رب العزت ورته مهلت ورکړی دی. خو چې کله هغوی مثلا د نورو ګناهونو سره سره د اولیاو د الله د پیغمبرانو د دوستانو چې دی دشمنۍ ته ملا تړلي، بس دا تاسو بیا په دې باندې اندازه وکړئ چې بیا الله رب العزت هلاک کړي. لکه دې ځای کې فرعون چې هغه خو مخکې د داسې څه ګناه نه وه چې هغه نه وه کړې، څه زیاتي نه و چې نه کړي، ظلم د پاسه ظلم. که تاسو مونږ وګورو نو د آسیې بیبي سره یې څه کړي وو، په دې لاسونو په دې خپو باندې به میخونه ټک وهل خلکو له چې سزا به یې ورکوله. اور ته به یې اچول. مثلا داسې بادشاهان ابراهیم علیه السلام غوندې کې شخصیات یې اور ته اچولي. دا خو ځان له خبره ده چې بیا د دغې خلکو اور تابع ګرځېدلي. لیکن کله چې ته الله د دوستانو سره دشمنی راغستی نو بیا الله هلاک کړي. لکه دلته کې تاسو ګورئ فرعون سره د خپل لښکر نه د قبطیانو نه هغه په دوی پسې ووته، بني اسرائیلو پسې ووته. او بلا لښکر چې کوم دی نو یې واغستو. د موسی علیه السلام مبارک لښکر چې کوم دی نو تقریبا 6 لکه او د دوی لښکر چې دی نو دا 80,000 نه زیات چې دی نو دا روان دي. داسې وشو الله رب العزت د هغې تذکره کړې ده. کله چې دی رودینیل ته ورسېدل خواته مخې د رودینیل دی دې طرف ته لښکر د فرعون دی. نو الله رب العزت د هغې حال بیاني. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. کله چې دی ډلو یو بل ولیدل، دوی هغې ولیدل او هغې دوی ولیدل. د موسی علیه السلام ملګرو وویلې بني اسرائیلو چې انا لمدرکون، بېشکه موږ خامخا مدرکون یو، یعنې زمونږه موندلې شوو نه یو. بس دغه دې راغله. نو موسی علیه السلام ورته فرمایي په دقه ځای کې چې کله دې دا خبره وکړه قال موسى كلا ان معي ربي سيهدين. موسی علیہ السلام فرمائے قال كلا. دا موسی دا مفسرین روباس چا ویلي موسی علیہ السلام ویلي کلا دا څنګه ده، دا ردع د پاره دا کله راغلی دلته. دا څنګه ده بېشکه زما سره زما رب دی زر ده چې مونږ ته به لار وښیي، د بچاو لار به راته راوښیي. الله رب العزت موسی علیہ السلام ته حکم وکړو چې ان اضرب بعصاک الحجر. نو چې کله موسی علیہ السلام ته وی چې دا کاڼې په امسا مبارکه باندې دا دریاب ووهه، یو ځای کې خو دا کاڼي والم راغلي دي، خو دلته کې د دریاب وهل. تاسو ګورئ د موسی علیہ السلام د معجزې داسې ناشنا عجیبه معجزات دي. وچ کاڼی چې کله ووهو د هغې نه 12 چینې روانې شو، او چې کله دریاب یې ووهو په امسا باندې نو هغه وچ شو. دریاب کې 12 لارې وشوې وچې، او دا اوبه داسې وې لکه د غټو غټو غرونو په شان ده کې یو طرف ته ودرېدې بل طرف ته ودرېدې، دا منځ کې
بس دا اوس ګوره دې اوبو کې هغه مایهوالې ختم شو، هغه نرمي پکې ختمه شوه، سیلان پکې ختم شو، بس ولاړې دي دوی پکې. نو الله رب العزت ورته فرمایي چې ان اضرب بعصاک البحر فاضرب بعصاک البحر. موسی علیه السلام دریاب چې دی نو په دې امسا مبارکه دی دا دریاب ووهه، او دا هغه امسا وه چې شعیب علیه السلام د مبارک ته ورکړې وه، چې هغه امسا باری تعالی ترنه تپوس کوي چې موسی علیه السلام وما تلک بیمینک یا موسی، ستا په دې ښي لاس کې څه دي؟ په ښي لاس کې دې څه دي؟ نو موسی علیه السلام ورته فرمایي هي عصایا، دا زما امسا ده، اتوکأ بها واحش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى او كما قال. دا زما امسا ده، په ښي لاس کې دې څه دي؟ نو په دې قرآن عظیم شان په دې کې څه اشارات هم وي، څه ترنه په دلالت النص معلومېږي، څه په اشارت النص معلومېږي، څه په اقتضاء النص معلومېږي، څه په عبارت النص معلومېږي. دا ټول دغه دي، دا د اصول فقه. مثلا اوس دې ځای کې دا معلومېږي چې موسی علیه السلام ورته دا زما الله دوی دې ښي لاس کې دي څه دي؟ نو دې نه دا معلومېږي چې امسا وړی نو په ښي لاس کې به یې دغه کوئ، ځکه چې دې ښي لاس کې دا لګول نو معلومه دا هم ده چې په ښي لاس باندې امسا نیسي. دې ته پکې اشاره شوې ده. او زما دپاره په دې کې نور هم ډېر چې کوم دی نو دغه دې ګورې کوم خټو کې ځم نو د ښویېدو نه پې بچ کېږم، په نور کې ځم نو دا زما چتری ده، دوب نه پې بچ کېږم، او که باران کې ځم نو چتری مې ده نو بیا پې د باران نه بچ کېږم. او دغه خو چې دی ګډو ته پې پاڼې څانګې را دغه کوم. تاسو که خیال کړي دا اوس هم چې دی دا ګډبانه ګډو بېزو والا خلک اکثر دا غټ کانکو خسروي، نو کله پې څانګه ووایي نو دغه راتاو کړي، او کله پې روغې دی دغه ته ور واچوي نو هغه پې را لاندې کړي. نو دا تصور هم د دې تصور هم د هغه وخت نه را روان دی چې ګډو بېزو والا به ځان سره داسې کانکوخ ساتي، خو ګورې یاد ساتې پردی څانګې به پې نه تباه کوي، ښه پردي بوټي به پې نه خرابوي. تاسو که خیال کړي دی د مشرانو یو ډېره ښکلې خبره کړې دی، او نن د دې خبرو د سره لحاظ نشته. مشران وایي د اوښ مالک مسلمان دی، او د بیزې مالک او د ګډې بیزې مالک چې دی کافر دی. تاسو وایي چې د ګډې بیزې خدا خو برکت دی، نبي علیه السلام فرمایي، نو څنګه کافر؟ د مشرانو چې دا خبره کړې نو دې کې وزن شته. د اوښ مالک چې دی هغه خو دومره شی چې دی نو راونغاړي چې هغه ته دا پته ده چې دا حرام دی، خو بس اوس مې بله لار نشته، نو هغه حرامو ته حرام وایي، نو دی ځکه مسلمان دی، کافر نه دی. او دا چې لوکې بیزه چې مړه خو سامګوړی مې را ماته کړه، نو هغه غلا ته غلا نه وایي، اصل کې غرض دا دی نو چې غلا ته سړی غلا ونه وایي نو دی پې څه کېږي؟ کافر کېږي. نو ګورې دې مشرانو څومره یو سوچ او فکر ورکړی دی. د دې وجې نه ګورې دا یاد ساتې که سړی ځان له غاښ کې ډکي والو دپاره هم چې یو شی را دغه کوي او په دې پوهېږي چې د دې مالک زړه نه دی چې زه داسې کوم، نو دا هم حرام دی. دا یاد ساتې. او که تاسو وایئ چې مړه په دې سو، نه داسې به نه وایي. قرآن موږ ته وایي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرې برابر خیر دی هغه به ویني، هغې بدله خدای پاک خیر درکوي، بدل. او که د ذرې برابر شري ګنای نو هغه به ویني. د دې وجې نه چې دی نو ګورې حرامو ته حرام نه ویل، حرام نه ګڼل،
حرامو د حرامو عقیده نه لرل دا ځان نه چې دی نو څه دی کفر دی نو ما عرض کوو چې څنګه موسی علیه السلام په دې امسا باندې هو دریاب یې پیو اے ولیه فیها معارب اخرى ویې لیکل ډېر څه پکې نور هم راغلي یاره هغه نور څه کې دا هم راځي چې د موسی د فرعون د وړاندې وغورځو نو بیا به اجتهاد جوړه شي نو څلوېښت ورځې کې به یو پیر هغه چې تاودس ماتي لته دا فرعون خان تاریخ دا لیکي څو ورځې کې څلوېښت ورځې کې خو چې کله موسی علیه السلام امسا وغورځوله د هغې نه اجدها جوړه شوه نو په هغه ګڼه کې بلا جنازې ووتې ډېر خلک پکې د یارې نه مړه شول او هغه ځان ته چې خدای وی العیاذ بالله فرعون که نه نو هغه باندې خېټه خرابه شو نو په هغه لږ ساعت کې 400 پیري تقریبا دغه ته تللی سارا په څه دی مطلب دا دی چې بس شی کار تنوار شوی نو داسې معجزه نو الله رب العزت چې دې تپوس وکړه چې خلاص کې دي څه دي اوس دې ځای کې تاسو زه یو خبره وکړم مالک وایي معارب اخرى دي کې ما دپاره نور بلا اوس یاد ساتئ کله کله دا خبره تاسو که خیال کړي نو پیغمبر علیه السلام د دې پلاني شي باره کې تپوس کړی دی نو که ده ته علم وی نو ولې تپوس کوو لکه نبی کریم علیه السلام یو پیره په یو تازه قبر تیر شو په یو تازه قبر نو چې تیر شو نو صحابو نه تپوس کی دا قبر د چا دی وایي دا چې د جومات هغه صفایي به یې کوله دا د هغه کس دی یا وینځوه یا چې کوم دی نو سړی و خو بهرحال حبشي جومات صفایي به یې کوله دا د هغه خبر دی وی ښه تاسو ما ته ولې نه وي وی شپه وه مونږ وی چې تاسو ته به تکلیف وي نبی کریم علیہ السلام مبارک ودرېدو هله شا به یې صفونه جوړ کې په قبر باندې وله جنازه وکړه نو نبی علیہ السلام یو ځای کې دا فرمایلي انا ولی من لا ولی له زه د هغه چا ولي ما چې د چا ولي نه وارث نه زه وارث نبی علیہ السلام الله رب العزت داسې پاورفل چې دی ګرځولی دی چې مبارک ته دا اختیار حاصل دی مونږ تاسو دپاره دا مسله ده چې جنازه یو پیره وشي نو بیا دوباره جنازه نشته په یو مړي باندې صلاة الجنازة لا تعاد چې د هغې وارث مثال زوی مړ دی پلار موجود دی په جنازه کې نو بیا دا جنازه نشي راګرځولی پلار مړ دی زوی موجود دی یا رور دی موجود دی دی وارث دی نو بیا جنازه د جنازې مونځ نشي راګرځولی که اوس چېرته بار ملک کې څوک وفات شي او هلته کې د ده څوک نه وي او بیا دلته یې راوړي او هلته یې پې جنازه کړي او دلته بې بیا کې خیر بیا خیر خدا یاد ساتئ نبی کریم علیہ السلام ته دا اختیار شته دی چې دا جنازه دوباره وکړي صف یې جوړ کړو ته یې ودرېږي او بس جنازه یې پرې وکړه بیا دې تپوس کوي دا راته ووایه چې په دې قبر کې دی د کوم عمل ثواب د ټولو نه زیات بیا وموندو زیات نو دغه مړې ورته وایي دغه زنانه ورته وایي د جومات صفایي به یې کوله دا یاد ساتي وایي د ایمان نه وروسته مې د جومات د صفایۍ په دې خپل اعمالو کې مې د جومات د صفایۍ عمل د ټولو نه زیات بیا پوه شو په دې باندې ځان بد نه ښکاره کول پکار چې جومات کې د صفایۍ ضرورت یو څوک یې وکړي که ملا صاحب وي او که عابي وي که ښه خبره ده ځکه ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته الله وایي انت هرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود دا بیت الله شریف پاک کې د پاره د چا د څه زما دا کور پاک کې للطائفین طواف کوونکو دپاره که بوتان پکې دام تلر کې کني دا کاڼي ځکه چې کار یو سړی یو ځای کې کور کې کار وشي که نه
نو بیا دا خټې مټې مې یو سیمټې مې مثال په طور او کاڼي مې یو خښتې مې دا یي که نه دا ترې لرې کړي صفایي وکړي طواف کوونکو دپاره والعاکفین اعتکاف کوونکو دپاره والرکع السجود او د رکوع سجدې کوونکو دپاره چې دی نو دا زما دا کور پاک چاته وایي ابراهیم علیه السلام ته وایي اسماعیل علیه السلام دواړه یې پاک دې وجې نه مارس کوو او دا درته پکې هم ضمناً ووایم چې په ورځ د قیامت دا یاد ساتئ د حورو د نکاح مهر چې دی نو به دا الله رب العزت وګرځي یو دا چې دا به په تله د میزان د نیکۍ کې چې دی داسې یو موټي تا لر کړ د جومات خوره څه شی چې کوم د جومات دغه خوبصورتي هغه کړي دا لر کې یو موټي نو دا به په تله د میزان د نیکۍ کې د احد د غرم رب دا یو حسابېږي دا یاد ساتئ په دې خبره پوه شوئ نو مارس کوو چې د موسی علیه السلام مبارک نو الله تپوس کړی دی دې ځای کې نو پیغمبر علیه السلام دا هغه زنانه باره کې تپوس کړي دا قبر د چا دی بیا د هغې نه تپوس کوي چې دا کوم عمل اجر دی ومونته نو په دې ځای کې هغه خلک چې د پیغمبر علیه السلام د شان پسې شوي دي او تنقیس کوي چې په څه طریقه باندې د حضور علیه السلام په علم کې د هغه په شان کې کمې راولم په څه طریقه خو ګورې خدای وله ورکړی دی وایي وګوره که نه که پته ورته وي نو ولې یې تپوس کوو نو د هغې جواب واورئ موسی علیه السلام لاس مبارک کې امسا ده نو تپوس چې څوک کوي په ایمان یې ووایي الله دې نه تپوس کوي جل جلاله چې موسی علیه السلام په ښي لاس کې دي څه دي نو اوس به دا وایي چې موسی الله ته پته نشته چې څه دي ځکه د موسی علیه السلام نه تپوس وکړو نو هر ځای کې تپوس کول د دې دلیل نه دی د څه باره کې چې ده ته پته نه یو علم ورته نه لکه زه تاسو ته یو ډېر یو اسان مثال درکړم د پرمرو کې یا زمونږ مدرسو کې اکثر د دې طالبانو نه د پرمرو کې امتحان به یې اخیستو هلکه په کتاب کې پاکستان چا جوړ کړی دی او دغه دا چل او دا ټول دا هغه کس نوم څه دی او داسې نو دغه افسر چې دې تپوسونه کوي نو ګینې هغه افسر نه نه ورځي ځکه د دې ماشوم نه تپوس کوي د تپوس کولو مقاصد ګڼ دي کله کله خو د هغه انسان ذهنیت معلوموي کله کله د هغه څیز اهمیت چې دی نو ورښیي موسی علیه السلام ته چې ګورې دا امسا چې کوم ده نو دا معمولي دغه نه ده د موسی علیه السلام په خوله باندې د هغې بیان کړي چې او دې دپاره دې کې دا کارونه پکې شته صرف په چکړو کې یا په هغې کې تلل پې نشته هر دې کې ډېر معارف دي نو دې ځای کې یو دغه دا وشو چې کله دریاب نه راوتلوله 12 لارې په دریاب کې رودي نیل کې جوړ نو هلته کې موسی علیه السلام ته قوم ویلي وو چې قال اصحاب موسی انا لمدرکون موږ د موندلي شو نه یو موږ خو دقه دي راغلي نو اوس چې کله موسی علیه السلام ورته وفرمایي تسلي ورکړی اوس ګوره پیغمبران دروغ نه وایي ښه یاد ساتئ موسی علیہ السلام ورته وی کلا قال کلا ان معي ربي سيهدين و فرمایي موسی علیہ السلام چې نه داسې نه ده زما رب زما سره چې دی زما رب دی زر ده چې موږ ته به د بچاو لارې وښیي الله ورته وحي وکړه ان اضرب بعصاك البحر فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم دغه دی کې نقشه را نکر کړه د لویو لویو غرونو په شان ته کې چې دی دا اوبه داسې ودرېدې لارې پکې وشوې 12 لارې حالانکه بني اسرائیل خو د موسی علیه السلام قوم نو الله پاک د چا د خاطره کني دومره بې اتفاقه چې په یو لاره هم نه تلل نو الله یې لحاظ ګورې د موسی علیه السلام د خاطره وکړه او دلته د الله د دشمنانو سره مقابله ده نو اوس راشئ ما تاسو ته یو ټکي مخې ته ایښودی چې کله فرعون هر څه مخکې کړي وو لیکن چې کله مقابله یې راغله د الله د دوست سره د ولي سره په پیغمبر د خدای سره
دې بني اسرائیلو کې خو چې دې ډېر لوی اولیاء وو که نه فاختار موسی 70 رجلا لمیقاتنا دغه دې کې مفسرین لیکي وایي دغه اویا کسان چې ونو دا اصفیا نیکان لوی خلک اولیاء کرام د دې قوم دې وجې نه چې دی نو هلته کې لاړل او الله ته د هغه جرګې وکړې یو قسم ښه لارې ولې دریاب ورکړې دی پکې ورګډ شو لاړل خو چې کله دی موسی علیه السلام او د قوم دا دی منځ ته شو نو فرعون او د هغه لښکر دې ته ورسېده دې دریاب ته نو مختلفې وجې ښیي فرعون خو چې دغه ځای ته راورسېدو نو اوس په دې یره کې خو ښه چې دا خو هسې نه موږ ورګډ شو پکې غرق نه شو نو په خپله خو نه ورته د موسی علیه السلام رب خو هغه دی چې هغه مخکې فرمایلي چې ان معي ربي سیهدین اوس د دغې قبطیانو او دا ځان ته چې انا ربکم الاعلی وایي زه لوی رب یم اوس د هغه حال وګورئ دلته خپې رپېږي ښه نه ورګډېږي نو یو دا چې د قوم ورته ووایي چې که ته نه ورګډېږې نو په زور دې ورګډو اوس په شابه او یو دا چې دا جبریل علیه السلام راغی په اس په باندې او د ده د دې اس نه چې دی دا خو ډېر مسعسو نو د ده نه مخکې شو بل چې څنګه تېنا جبریل علیه السلام مخکې چې دا اس په سورو بس د چې وکتل نو دی ورګډ شو نو چې قوم وکتل چې هلکه هغه فرعون خو ورګډ شو نو دی ورپسې ورګډ شو روان دي دغه شان لا چلیږي نو چې کله دوی منځ ته شو هغې ووتل او دوی منځ ته شو بس دقه ځای کې اوس دا لارې خو الله رب العزت چا دپاره کړي دي چې موسی علیه السلام او د هغه قوم نو دا دریاب چې دی بس حقه دریاب و هغه اوبه وي هغه لارې وي خو هغه پې څه شوې لا یو ځای شو نو بس دی غرق قرآن عظیم الشان کې مختلفو ځایونو کې دا راغلي وي دا دی الله جل جلاله هغه نښه د عبرت وګرځوله د قیامته پورې دته عذاب کېږي سبا و بیګا پې چې دی نو عذاب ورته وړاندې کېږي نو دغه د عذاب قبر چې دی نو دته کېږي دا یاد ساتي او دی به چې دی نو دی سالم ساتي نو کله کله ګورې الله رب العزت چې دی د مصلحت دپاره کافر هم چې دی نو دونه زمانه وشو لا به څونه زمانه چلیږي د قیامته پورې هغه جوسه نو هغې دپاره خلک یې په خدمت کې لګولي کله یو عجایبګر ته وړي کله یو قوم راځي نو هغه له څه سرخي پوډر کوي هغه کیمیکل پسې لګوي چې دا خراب نه شي کله بل راځي او روانه خبره د عذاب ورته دلته کې کېږي او بیا به چې کوم دی نو الله رب العزت د قیامت کې به پرې هغه لوی عذاب راولي دا د قرآن وینا نو د موسی علیه السلام دشمن چې دغه د دشمني راله ځکه هغه پسې روان دی که نه اوس سره چوکه پوکه کوي نو الله رب العزت غر که من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب څوک چې زما د اولیو سره دشمني کوي زما جنگ ته دې تیار شي موسی ګوره هر پیغمبر ولی د خدای دی یعنی هر ولی دا د خدای پیغمبر نشي کېدلی چې کوم پیغمبران دي نو عادي خو هر پیغمبر دا د الله دوست او ولی وي دې وجې نه ما ستاسو خدمت کې عرض کوم الله رب العزت چې کوم دی نو فرمایي په خپله باندې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ محبوب کریم علیہ السلام د زمانی بنی اسرائیل ته هغه یهودو ته الله رب العزت فرمایي چې هغه وخت لره یاد کړئ چې ما جدا کړی و په تاسو باندې دریاب رود نیل او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو الله ورته دا فرمایي دا یو نعمت د هغې سره یو احسان الله کړی و
نو دی ورته ور واورو فانجیناکم پس مونږ تاسو له نجات درکړي فانجیناکم واغرقنا آل فرعون او مونږ غرق کړیو آل د فرعون لښکر د فرعون سره د فرعون لښکر د فرعون مو سره د فرعون نو غرق کړیو دا الله رب العزت په خپله باندې فرمایي وانتم تنظرون او حال دا دی چې تاسو کتل دي تا چې کله دی ووتل او بس بیا شاته ګوري نو بس هغه د هغې غرق کېدل په خپلو سترګو باندې ولیدل اخري خبره تاسو ته عرض کوم دی ځای کله کله ګورې دا په چا باندې چې الله رب العزت داسې یو غه راولي که نه نو حجت پرې قایموي یو پیره حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک راغی د فرعون ته وایي دا راته ووایه چې څوک د خپل آقا او مولا نه باغي شي نو د هغه څه سزا پکار ده څه سزا پکار ده نو فرعون ورته یو خبره کوي و یاره دا سزا ولا پکار ده چې په د رودي نیل په دې لخو باندې د ده دا خوله ډکه کړي شي خوله ډکه کړي بس جبریل علیه السلام ورته وایي هغه خو د انسان په شکل راغلی وایي دا راله ولیکه وایي لیکل ورته خپل دستخط یې ورته مثلا وکړو خو چې کله دغه دی کې خبره راله د الله د محبوب پیغمبر د موسی علیه السلام سره د هغه اولیو سره نیکانو سره هغه وخت کې دا مسلمانان نو بس چې کله د دریاب کې دی کې غرق کېده نو چې کله یې وکتل چې اوس خو غرق کېږم نو څه وایي آمنا برب موسی و هارون وګوره د بلا بچی دی یوازې ځان هم نه یادېږي چې ما ایمان وړی آمنا موږ ټولو ایمان راوړی جمع متکلم صيغه آمنت آمنا مونږه ایمان راوړلې دي په چا باندې برب موسی و هارون پر رب د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام باندې دغه بزان ته رب دی کنه دا رب د موسی چې دته خو پته ولګي دا چې که نجات شته نو د پیغمبرانو د رب باندې چې ایمان راوړي نو بیا به نجات میلاویږي داسې ونه وي چې آمنا برب العالمین آمنا برب موسی و هارون برب موسی و هارون دی وجه نه چې دی اوس دغه وخت کې یاره وایي کیدی شي هسې نه چې خدای پاک په مهرباني وکړي او دا ایمان ترې نه قبول نه کړي نو جبریل علیه السلام راغی ورته داسې چې دا کاغذ یې ورته وښوده لیکلي چې دا وګوره چې وایي که ته ورته تا دا لیکلي دا ستا دغه دی سزا ده ته د الله نه باغي لخه یې وله په دې خوله کې دغه کړله خولې وله بنده کړه نو غرض مې دا دی چې د الله د دوستانو د انبیاء کرامو د نیکانو خلکو دشمني کوي نو په دغه وخت کې بیا هغه کلمې هم نه قبلېږي مسله زموږ دپاره دا هم ده چې کله زنکدن شروع شوي حالت د نزع شروع شوي نور د دې غاړې نه راختلي د مغرب نه نو که څوک توبه کوي نو توبه یې قبلېږي او که چېرته دې ځای له راسا راله او دی بیا وایي نو بیا به نه قبلېږي او دارنګې خبر عکس که مثال یو مؤمن مسلمان په دغه وخت کې د خولې نه العیاذ بالله داسې کلمات صادر شو چې هغه دلالت په دې کوي چې د الله د وحدانیت نه خلاف وي خدایانو ته دوه ویلي په دغه وخت کې او نور مسلمان دی نو وایي ده باندې فلا یحکم بکفره ده باندې به د کفر حکم نشي کولی ده سره به معامله د مؤمنانو مسلمانانو کولی شي غسل به ورکولی شي کفن به ورکولی شي جنازه به پرې کولی شي یعنی ده سره دی کافر نه دی تفسیر مدارک او د ټولو کتابونو دا مسله ذکر کړې بهر حال نو د دې نه معلومه دا شوله چې د کومو کومو ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي نو هغې کې دام دي چې د انسانیت ذبح کول د انسانیت قتلول دام پکې راغلل لکه مخکې یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم او بیا انسانیت ته تکلیف ورکول حدیث کې راغلی دي
خیر الناس من ينفع الناس په خلکو کې بهترین هغه څوک دی چې خلکو ته فایده ورسوي نو چې کله ضرر ورته ورکوي محبوب علیہ السلام فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده کامل مسلمان او مسلمان هغه دی چې دا هغه د لاس نو د جبې نه بل مسلمان په سالم پاتې شي دا هغه د ضرر د جبې نو د ضرر د لاس نه دی سالم پاتې شي دغلته محبوب علیہ السلام دغه کړی دلته وی چې څوک انسانانو ته خیر ورکړي دا غوره انسان دی او به دام ویلی چې الموذی اقتل الموذی قبل الايذاء دا تاسو چې دا مار او لړم او لنډې او مچې او دا شیزونه قتلوي نو دا ولې قتلوي لکه دا ضرري شیزونه نو ضرري شی د ضرر نه مخکې قتلوي نو ګوره دغه چې ضرر ورکړي دي انسان ته نو د هغې د قتل د شوټ اډر الله کړی دی په دې کې یعنی دغه مار لړم لنډې وغیره چې دی ضرري شی دا قتلوي او چې کوم نفع هغې وي دا غوره دي الله رب العزت زموږ دا سوچونه فکرونه د کاملو مؤمنانو مسلمانانو وګرځي او الله رب العزت دې موږ تاسو ته توفیق د نیکو اعمالو طاعت ورنصیب کړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ کریم رب ترحم کرم احسان په موږ ټولو باندې دنیا کې ټولو ښایسته کې تقصیرات موږ ټولو ته معاف د ایمان دین حل سلامت موږ ټولو نصیب کړي اخره خاتمه زموږ ټولو ته ایمان بشرانو زموږ ته خدای پاک بخښنه نصیب کړي قبرونه د نور نه ډک کړي الله پاک زموږ د نیکو طاعت توفیق راکړي نوجوانانو زموږ ټول خدای پاک نیکان صالحان وګرځوي شرور فسادونو ټول سامان کې وساتي خدای جل جلاله هر قسم مصائب او آلام او تکالیفونه د شر د زمانه د خلق له خدای موږ ټول په حفظ امان کې وساتي کل اخلاق کل اعمال کل عقاید منشي بد اخلاق او بد اعمال او بد ټول حفظ امان کې وساتي خیر خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی علیه